چې وبدونه متواتر بغیر د سره متواتر معنا متحد نه وکنه وګوره ان تساوت افراده کافراد متساوي نو به سره دا کلی متواتر دي نو تساوت افراده څه معنا ده ګوره شارح ګوره ان تساوت افراده به يكون صدق هذا المعنى چې صدق دې معنا نه به يكون صدق هذا المعنى الكلي چې صدق دې معنا کلی على تلك الافراد دغه افراد باندې على السويه على السويه معنا لکه مطلب دا دغه د کې اولویت او شدید نه ټول کې وشاني فکر دې کنده مطلب به برابر خبره ده که دغه افراد خارجي وي او که دغه افراد سوي ذهني وي وګوره لکه ته کنه لکه انسان افراد د انسان خو زیات عمل وکړي کنه دغه افراد خارجي دي که ذهني دي د خارجي دي او دغه صدق انسان چې دی ګور معنا کلی حیوان ناطق دا افراد سره على السويه دي د څنګه غواړي چې مطلب انسان صدق چې دی حیوان ناطق معنا انسان معنا چې دا معنا کلی دا په ضد کې ډیره ده په عمر کې څه کم ده په دغه کې ډیره کم نه ټول کې یو شان ده او که دغه افراد ذهني وي لکه شمس کې لکه شمس یو کلی شی دی پېښ وي نو کو ډیر پر اگر خارج کې یو پر دی او په پر راشي نو صدق سره على السويه دي ګور او مشکک دی ښا سره مشکک ان تفاوتت کوم تفاوت د افراد صدق دا معنا کلی کې دا کلی سو پر باندې متفاوت ښه څه معنا يكون صدق هذا المعنى وي صدق دې معنا على بعض افراده بعض افراد باندې فشي لا مقدم الناس مقدمي على صدقه على بعض الاخره وصدق دې بعض اخر نور باندې فکر دې ظلم مقدمي ظلم مطلب بالعلت مقدمي بعض باندې اولاي باندې نسبي مثلا پېښ وکړو اولويتي مثلا يكون صدق هذا المعنى ويصدق ذي معنى على بعض افراده بعض افراد باندې مقدم على صدقه ده صدق ذي معنى على بعض اخر بعض نور افراد باندې بالعليه وتصف عليه او يكون صدقه يا بصدق ذي معنى كلي على بعض نور باندې او لا سوي او لا غري وانسب سبي من صدقه على بعض الاخر ده صدق نه په بعض نور باندې وغرضه فيش في وستراد ورجيږي چې تاخذ سب د سویلي باوليه او اولويه اولويه وسو اولويه دي که دغه مرادي کنه الشدت او ضعف مرادي کنه او نقصان شو ضعف شو جواب دار يقول ان مراد ما تنسب تمثيل له فيش کنه شو مثال ذکر کړی دی ځکه چې دغه منحصر نه دي دا خو زیاتم دي نقصان هم دي شدت هم دي ضعف هم دي صرف مثال ذکر کړی دی مثال وغرض من قوله تفاوتت باوليه او اولويه مثلا فيش في نا مراد دي قول انتباط باوليه او اولويه التمثيل سره تمثيل لي باش وين تشكيكا ذاك تشكيك لا ينحصر فيهما ده منحصر نه دي دوړو کې بل قد يكون بزياده والنقصان بل كلا كي زياده او نقصان سره بشده والزعب يا كلا كي بشده او زعب سره باش وان كسره اوس معنا سبب كثيره وکا د په دغه لپاره چې د مشترک او تشوي منقول وغيرها دا ذکر کوي